بسم الله الرحمن الرحیم. ضمیر منصوب متصل. د مضمراتو په پنځو قسمونو کې دریم نمبر قسم چې دی نو هغه دی ضمیر منصوب متصل، یعنی د مفعول هغه ضمیر چې هغه فعل سره یو ځای راغلی، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو 14 ہیں. د مفعول هغه ضمیر چې هغه فعل سره یو ځای راغلی او دا سورلس دي. ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربهو، ضربهما، ضربهم، ضربها، ضربهما، ضربهن. په دې ځای کې دا ضربه چې دی نو دا فعل دی، او ضربنی کی یا دا ضمیر منصوب متصل دی. په ضربنا کې نا، په ضربکا کې کا، په ضربکما کې کما، په ضربکم کې کم، په ضربکی کې کی، په ضربکما کې کما، په ضربکن کې کن، ضربهو کې هو، ضربهما کې هما، ضربهم کې هم، ضربها کې ها او ضربهما کې هما، ضربهن کې هن. ضمیر منصوب متصل دی. ترکیب د دې ترکیب بداسه کې ضربه فعل، اسم ضمیر هو کی اس کا فاعل، په ضربه کې هو ضمیر دی هغه د دې فاعل دی، هغه ضمیر مرفوع متصل دی. نون وقایه کا او نون په دې ځای کې د وقایه دی. د دې مطلب رستو هدایت النحو کې به ان شاء الله زده کې. یا ضمیر متکلم مفعول، او په ضربنی کې دا یا آخر کې چراغلی ده نو دا ضمیر متکلم ضمیر منصوب متصل دی، دا مفعول دی. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه شوا. ضمیر منصوب منفصل، یعنی د مفعول هغه ضمیر چې هغه د خپل فعل نه جدا راغلی، یعنی مفعول کی وہ ضمیر، د مفعول هغه ضمیر جو فعل سے جدا ہو چې هغه د فعل نه جدا وي 14 ہیں، دا سورلس دی. ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. ایایا دا د واحد متکلم د پاره راځي، ځان د پاره استعمالیږي چې کله یو کسی. ایانا دا د جمع متکلم د پاره استعمالیږي چې کله متکلم ځان سره د نورو خلکو باره کې خبره کوي نو ایانا به وایي. اور ایاکا دا د واحد مذکر حاضر د پاره ضمیر دی. ایاکما دا د تثنی مذکر حاضر د پاره دی. ایاکم د جمع مذکر حاضر د پاره دی. ایاکی د واحد مؤنث حاضر د پاره دی. ایاکما د تثنیه مؤنث حاضر. ایاکن د جمع مؤنث حاضر. ایاہو د واحد مذکر غائب د پاره. ایاہما د تثنیه مذکر غائب د پاره. ایاہم دا د جمع مذکر غائب د پاره. ایاہا د واحد مؤنث غائب د پاره. ایاہما د تثنیه مؤنث غائب د پاره. او ایاہن د جمع مذکر غائب د پاره. تنبیہ: ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے. ضمیر منصوب چې دی نو د مفعول نه علاوه چې کوم نور منصوبات دي د منصوباتو بیان رسو را روان دي نو د هغې دپاره هم راځي. یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا. دلته کې صرف د آسانتیا دپاره صرف د مفعول ذکر شو، دا نور ذکر ونه شو.